بسم الله الرحمن الرحيم. وعاملها أي عامل الحال إما الفعل الملفوظ بالمقدر نحو ضربت زيدا قائما وزيد في الدار قائما إن كان ظرفا مقدرا بالفعل أو شبهه وهو ما يعمل عمل الفعل وهو من تركيبه كاسم الفاعل. لکبر وګورئ موږ په حال کې مجموعي تور باندې 15 مباحث کوو. یو پکې تعریف د حالو. تعریف د حال دغه لفظ ته ویل کېږي چې هیئت د فاعل بیانوي، لفظي وي، حقیقی حکمی او معنوي وي، یا هیئت د مفعول به بیانوي، لفظي مفعول به وي، یا لفظي کې حقیقي وي که حکمی وي او که معنوي مفعول به وي. دې حیثیت نه چې دا مفعول به دی یا د دواړو بیانوي. به دویم نمبر بحث چې دا تعبیرات موږ نه وګوري که دویم نمبر بحث د عامل به اعتبار سره یو وایه د ذوالحال به اعتبار سره د حال تقسیمو. نو درې قسمې جوړېدل. ذوالحال چې و کله به لفظي و کله به معنوي و، به لفظي کې به کله حقیقي و کله به حکمي و. یادم شي که نه؟ نو ذوالحال کله لفظي حقیقي وي، رأیت زیدا قائما، او یا ذوالحال چې لفظي وي حکمي وي، زید فی الدار قائما، او ذوالحال کله معنوي ذوالحال وي، مفعول به معنوي لکه هذا زید قائما. داسې وکړه. او د دې مثالونه ورسره هم بیان شوي. دوه مباحث. دریم نمبر بحث بنن وایو د حال د عامل بیان کو. عامل څوک دی؟ دا تقریبا شوی هم دی. به څلورم نمبر به شرط ولا بیانو د حال لپاره. او به پنځم نمبر کې ان شاء الله قواعد بیانو کا. نو نننی سبق توکری دریم نمبر بحث تعریف هم شوی. معمول به ذوالحال به اعتبار سره د حال درې اقسام هم بیان شو. نو دریم بحث عامل د حال څوک دی؟ توجه. نو عامل د حال کله فعل وي، کله شبه فعل وي، او کله فعل معنوي وي. عامل د حال کله فعل وي او دا فعل کله حقیقتا وي کله حکما وي. لفظا ذکر وي داسې به وایو. صحیح ده. ان دا فعل کله حقیقتا لفظا ذکر او کله حکما، او عامل کله کله شبه فعل وي، اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ. څو شو؟ دعا. او عامل کله کله فعل معنوي وي. څو شو؟ درې. ورسېدلې به نو مخکې کوم تقسیم کړو هغې ته دام شامل دی. هغې ته موږ عنوان دا ورکړو چې د معمول به اعتبار سره د ذوالحال به اعتبار سره، او که دلته وایو نو داسې ویلی شو چې د عامل به اعتبار سره هم درې قسمه دي. یو مطلب دی. بهرحال دریم نمبر بحث کې بیان د عامل دی. نو ته وګورئ ښه مثالونو سره بیانوي. وعاملها مرجع د ضمیر ښیي عامل د حال. اما الفعل یا به فعل وي. به فعل به دوه قسمه دی، کله ملفوظ وي کله مقدر وي. الملفوظ او المقدر نحو ضربت زیدا قائما. قائما که د زید نه یو که د تو نه، بهرحال دواړه ملفوظ دي. دا غونه حال دی. وزید فی الدار قائما، دلته قائما د فعل مقدر د فاعل نه حال دی چې هغه حصله یا استقر دی. نو عامل مقدر شو. خدا به علی چې د جمهور درای موافق جاری مجرور متعلق کو فعل پورې دا بیان مخکې تیر شوی. وظرف متأول بفعل مؤول بفعل ان كان ظرف مقدرا بالفعل. مقدرا نو
دا لکله چې ضرب مقدر وي فعل پورې او که چېرې اسم فاعل پورې کوو نو بیا به عامل څوک شي بیا خو به شبه فعل شي یو دویم وعاملها اما الفعل او شبهه یا به شبه فعل وي هلکه شبه فعل خو موږ نه پېژنو شبه فعل هغه چاته ویلی کېږي چې د فعل په شان عمل کوي نرسیبي او د هغې او د فعل ماده یوه وي د هغې ترکیب د فعل والا ترکیب وي لکه ضربه او ضاربون ماده یوه ده ترکیب یو دی داسې ده که نه ده نو دغه دوه قیده به پکې لګوئ وهو ما شبه فعل هغه لفظ ته ویل هغه فعل ته ویلی کېږي هغه اسم ته یعملو عمل الفعل چې عمل د فعل بشان کوي یو وهو من ترکیبه یو صیغه د فعل والا صیغه وي مادم د دواړو یو وي ورسېدې پې که اسم الفاعلی لکه اسم فاعل ته شبه فعل ویلی کېږي هلکان پوهېږي که نه بلکل نحو زید ذاهب راکبا دلته عامل څوک دی ذاهبون دی وزید فی الدار قاعدا دا بکلی چې فی الدار فعل پورې نه شبه فعل پورې متعلق کو دام یورای ودو کو فینو کنا ان کان الضرب کل ضرب مقدر شی باسم الفاعل و بمسی شری همدغه شان بالمثال وک اسم المفعول روال لك دي مثال کې زید مضروب قائما والصفه او دغه شبه فعل لپاره بالمثال لك صفه مشبع نحو زید حسن ضاحكا حسن پکې عامل له حسن دې کنه نو عامل نه سبق هم دغه شو عامل کله فعل وی او کله شبه فعل یو پاتې دی او کله کله عامل چې معنی فعل وي څه مطلب یعنی دغه عامل په حال او ذل حال کې دا نه لفظ او په کلام کې ملفوظا ذکر وي او نه مقدر وي بلکې د سیاق کلام نه معلومیږي ویلي مو کنه د سیاق کلام او د معنی کلام نه معلومیږي لفظ کې باقاعده فعل چې به فعل نوی ذکر لکه وګورئ او معناه يبقى عامل معنی د فعل وی المستنبت من فحوى الكلام اغه معنی فعل کوم چې مستنبت شوی د سیاق کلام نه من غیر التصریح تصریح به شوی من غیر التصریح به تصریح به دغه فعل باندې نه شوی به چې او تقدیره یا به تقدیرا نوی څنګه چې حصل او استقر مثالونه اشتره د مانوي و یو کنه کل اشاره و تنبیه لکه هذا د انبه او ذاد هذا اشير او ذاد اما هذا انبه او ذاد اشير دا ترشیو کنه في نحو هذا زيد قائما كما مر وكن نداء كل د نداء نه معنی فعل معلومیږي والتمني كل التمني معلومیږي والترجي معلومیږي او كل تشبيه معلومیږي دا عامل نحو يا زيد قائما كامل څوک د معنی د کوم چې نداء نه معلومیږي ادعو زيدا قائما وليتك عندنا مقيما حال لرچان حال عمل کم دی وی لیتک دے کنا عمل کم دی وی جی معنی د لیتک نه معلومیږي بيبسي ولعله في الدار قائما قائما کی عمل څوک دی معنی د کم زنه معلومیږي لعله هنا وكانه اسد سائلا تشبيه دلتا ندلتا سائلا حال له د دې عامل تشبیه دا غینه معلومیږي تاسو پوه شئ نو څوم بحث پوره شو درې تعریف د حال او د ذل حال به اعتبار سره تقسیم او بیان عامل مدغه عنوان به تورکو څلورم نمبر بیان شرط وکشي ودا انتهي آسان دیکھا شرط د عملی سب چې حال بنه کروي ابدان حال بنا کروي او شرط دا دی چې غالبا با ذل حال معرفوي
بیا اورئ شرط دا دی چې حال به نکره وي او شرط دا دی چې غالبا به ذوالحال معرفه وي یعنی ذوالحال کله کله نکره هم راتلی شي نوره قصه بسې کوو که شرط دا دی چې حال به نکره وي دا ولې وایي اصل په کلام کې نکارت دی معربتوب پکې یو زاید شی دی او زاید شي خلک اله راوړي چې هغې ته ضرورت وي چې ضرورت ورته نه بې زاید شي خلک نه راوړي او حال کې زاید شي معرفې ته ضرورت نشته ولی مقصد د حال دی چې کومه حدثي معنی ده د منصوب کې خپل ذوالحال ته جاني زید راکبا کې چې کومه حدثي معنی ده رکوب منصوب کې چاته زید ته هغه نکره ده کردار ادا کولی شي نو معرفې راوړلو ته ضرورت نشته دی وایي زه به در پسې مشر رور راولم نو خو هله راولي چې کله ضرورت وي چې نه یې به څوک راولي موږ به ورپسې دا بوځو او وی به ودی خدای غر که چې غر شي ستا په ځای زه وایم ما به وختي ځان سیلابو کې لاګو کړی وی ګورې ته واده دې کړی ډېر سخت بد دې کړي ښځې سره مړه لور دې شوې شوې که نه ده شوې مړه ده که ژوندی الله به پې اجر درکړي دا څه خبره نه ده دا ډېر غټ د ثواب کار دی زما هم دغه شان شوې وه وګورئ دا یو مسله خو زده شوله که نه نو وایي وشرطها مرجع د ضمیر ښایي شرط د حال ان تکون نکرة حال به نکره وي ولی لأن النکرة اصل په کلام کې نکارت دی او پاتې شولو معربتوب زاید شی دی ورپسې والغرض او غرض د حال نه هلکه غرض د حال خو موږ نه پېژنو وهو تقیید الحدث المنسوب الى صاحبها هغه مقید کول د حدث دی چې کوم منسوب دی صاحب ته یعنی ذوالحال ته چې کوم منسوب دی هغې باندې قید لګول دي نو هغه قید چې کوم دی حال نکره لګولی شي جاءني زید دا عام دی مطلق دی راکبا قید یې ولګوه لکه رکوب په حالت کې راغلی يحصل بها ورپسې وهو تقیید الحدث دغه دی که نه والغرض واوره دا مبتدا ده غرض یې څه دی هغه مقید کول د حدث دی کوم چې منصوب دی الی صاحبها ذوالحال ته دغه غرض چې دی یحصل بها حاصلیږي په نکرم والتعریف زائد علی الغرض یو دا په غرض زائد شي نه ضرورت ورته نشته نو مشرور بسې نه راولو ښه وان یکون صاحبها معرفة دام ویلو ملي چې دې ته بل غوږ کېږدئ ښه علامه د عبارت روي سور اصل کې د کافي عبارت دا دی وصاحبها معرفة علامه ورسره عبارت روي سو ان یکون معنی دا چې د شرطها د لاندې راولي ښه وشرطها ان تكون وشرطها ان يكون نو څنګه چې دا شرط دی چې حال دی نه کره وي دغه شان دام شرط دی چې ذوالحال دی معرفه وي تاسو پوهېږئ که نه دا اصل کې فاضل هندي باندې رد کوي اگر ایلا دی چې دا وصاحبها دا په شرط باندې عطف دی د شرط د لاندې نه دی معنی دا ده شرط دا دی چې حال به نه کره وي خبره ختمه وصاحبها معرفه شرط مطلب دې نه راوري او ذوالحال به غالبا معرفه وي شرط نه یادي دا ولي هغه بیان کوي وي کله شرط دلان دی راولي نو به د کلام اول او اخر خپل منځ کې تضاد لري معنی به داسې شي وشرطها شرط ذوالحال دا دی وشرط صاحب کومه دی ان یکون صاحبها معرفه شرط دا دی چې ذوالحال به معرفه وي او به پسې اخره کې څه وي غالبا نو شرط معنی دی چې هر وخت کې به معرفه وي او غالبا معنی دی چې اکثر به معرفه وي نه تضاد شو که نه هر وخت کې به معرفه وي اکثر نه یادوي او بیا وروسته وي غالبا معنی هر وخت کې نه نو کلام اول او اخر منځ کې به څه راشي تضاد تاسو په د فاضل هندي چې د
وصاحبها عطف کوي په شرط باندې د شرط دلاندې نه راولي وجه باندې پوه شوي مخکې ځو که نه توجه علامه جرمي وایي چې نه جي شرط دلاندې دی که ایکونه څنګه نکرې سره او ان تکونه دغه شان د صاحبها سره هم دی نو بیا به د اعتراض جواب څه کوو نو متوجه شي وکې دی ورته ونیسي اصل کې حال چی که نه دا دوه قسمه یو حال غیر مشهوری یو حال مشهوری وقت شکل از الکشن مشکل لی حال څو قسمه یو غیر مشهوره او بل غیر مشهوره د باره پنځه اقسام دي پنځه ځایونو کې غیر مشهوره خو هغه ډېر کم راځي د هغې نه علاوه څومره چې دي دا ټول حال مشهوره دی پنځه ځایونه کم دي نو دا واوره اول نمبر کله چې نکره وي حال او صفت راغلی وي لکه جاءني رجل من بني تميم فارسا ذو الحال وما اول نمبر هغه صورت دی ته ما خبره حال کې وکړله یار تاسو څه وایئ که نه ته قصه د ذو الحال کې حال ولې یادې خلي ونیسته یار وکشې ورته وی ذو الحال په دوه قسمه دی یار حال نه څوک ذو الحال یو غیر مشهوره دی او بل ذو الحال مشهوره دی به ذو الحال غیر مشهوره چې د هغې دپاره څو صورت دي پنځه د دې نه علاوه چې څومره ذو الحالونه دي هغه به مشهوري ذو الحال مشهوره کې اول مثال چې ذو الحال نکره وي موصوفه وي صفت راغلی لکه جاءني رجل ذو الحال موصوف دی من بني تميم صفت دی او به تر سهار راغلی فارسن تاسو پوه شولئ یو شو دویم یا ذو الحال چې نکره وي خو د تخصیص نه مستغنی وي تخصیص نه مستغنی وي که ځکه استغراق پکې وي نو بس تخصیص نه مستغنی وي لکه یفرق کل امر ټول امور ته شامل دی استغراق پکې دی تخصیص نه څه دی نرسب چې راغلی امرا من عندنا د امرا حال دی د چا نه امرن کل امر تاسو پیږئ څه شو دوه دریم نمبر کله چې بس استفهام نه واقع وي هل اتاک رجل نکره ده راکبا درې وړو صورتونو کې نکره وکړه خیلمي څلورم کله چې د الا نه پس واقع وي ذو الحال نکره او مخکې نفي د الا نفي ماته کړي لکه ما جاءني رجل بیا واورئ څلورم نمبر کله چې حال دا پس د الا نه وي ذو الحال نه حال او د الا نه مخکې ذو الحال وي او نفي نو الا دا نفي به ماته کړي ما جاءني رجل الا راکبا څه شو پنځم نمبر کله چې حال په ذو الحال مقدم شي جاءني راکبا رجل مجموعي طور پنځه صورت شو چې په دې کې حال غیر مشهوره دی د دې نه علاوه به حال څه وي مشهوره وي په دومره پوه شوئ مخکې راځئ که دغه اعتراض دغه اعتراض جواب کو اصل کې ښه جي نو چې کله حال مشهور ذو الحال مشهور وي نو دقه وخت کې ولا شرط دا دی چې معرفه وي او کله چې ذو الحال غیر مشهور وي نو بیا ولا شرط دا نه دی چې څه وي معرفه دی وي بیا نکرم وي نو جواب دا شستا اعتراض دا و چې وشرطها کې معلومیږي هر وخت کې به معرفه وي او غالبا کې معلومیږي چې کله اکثر به کله به نه وي دا و که نه اعتراض جواب بی دا وشرطها دا موږ د مواد مشهوره سره لګو کله چې به ذو الحال مشهور یاغي کې لګو لکه تاسو یو بل مثال باندې زه پوه کوم منځ دپاره دوه قسمه شرایط دي کله یو وي کله بل که اوبه یو داس شرط دی که اوبه نه به تیمم دی دی که نه دی نو خلک څه وایي ګوره وشرط الصلاة الوضوء غالبا شرط د صلات څوک دی وضو ده او غالبا ده ځکه کله کله څوک شرط وي تیمم وي دا غالبا
اوس دوه شیونه دي یو شرط الصلات دی نو د شرط تعلق د صلات سره دی او غالبا تعلق د شرط سره دی او دست پارس وضو شرط دی خو غالبا وضو شرط دی ګوره د دواړو تعلق یو شي سره نه دی د شرط چې کوم شي سره تعلق دی د غالبا د غي سره نه دی پوه نه شوي پی او کلام با کې والا تضاد وی کنه چې کله د یو شي سره دواړو تعلق وي پوه نه شوي پی نو شرط د صلات د بار او دست غالبا دا شرطي او کله کله تیمم شرط وي د صلات د پاره چې وبني داسې لکه نه ده دلته مراشه وشرطها ان تكون معرفه غالبا دا شرط چې دا د معرفي سره تعلق دی شرط دا دی چې ذل حال به معرفه وي صحیح شو د شرط تعلق معرفي سره او د غالبا تعلق به شرط سره دی لکه دا شرط غالبي تاسو پیږئ یعنی غالب او مشهور کوم ذل حال لغي کې دغه شرط دی چې معرفه وي او غیر مشهور کوم صورت دی لکه تیمم چې غیر مشهور غیر اصلو نو به ال تدا شرط نه دی پوه نه شولې په د شرط تعلق د ذل حال سره او د غالبا تعلق د شرط سره دواړه بیل بیل شو پس دغه مسله ونه نو ځکه په کې د عبارت رويستل څه وایي او شرط وا شرط وان يكون صاحبها معرفه الک او سوال دار شي دا ذل حال معرفي اکثر غالبا یا یو صورت کې ولا معرفتو شرط دی دا ولی وای زګه ذل حال باندې خود حال حکم لګي حال خو حقیقت کې حکم وي او حکم خلق په معین باندې لګي کې غیر معین باندې را لې چې وینو څوک بیا دی را لې کنه او کراغ لوي به تاو بل پويږي چا شي یادې الک را لخه ته طالبان خزي ته جنې ته شي وي لکه موږ هم طالب کړي موږ ته رسو ته شي وایو الک شي دې څنګه دی والله خشي لګي رسیدلې دی یار خشي وو خو نصیب مې نشو یار نن ډیر خشي مخې تراله رامنډه کې لکه شي روان دي نه ټول د اصطلاحات چې دغه چي خشي نصیب کې شوی دی او به دا ډیر افسوس خبر یار خشي وو وسرانه لاړې لاس وته دا څه ټول سره کیږي موږ د لاس موتی دي وګورئ یعنی مطلب منګم ناکام شقانی ويكون صاحبها معرفة لأنه محكوم عليه ذو الحلق محكوم عليه في المعنى كي فكان الأصل فيه التعريف نو أصل بقيت شو تعريف شو غالبا سمعنا ليس اشتراطها ند اشتراط دي بكون صاحبها معرفة في جميع موادها چې ذو الحال چې د دې معرفه وي په ټولو مثالونو کې بل في غالب موادها بل بغالب موادو کې به معرفه وي اکثرها کې وبيان ذلك ورقصا ما د رقصه کړي د مشهور او غیر مشهور ان مواد وقوع الحال على قسمين بڅو قسم دي احدهما ما يكون ذو الحال فيه نكره دا غیر مشهور دی یو هغه چې ذو الحال پکې نکره وي او موصوفه وی لك جاني رجل من بني تميم فارسا يوشو غیر مشهوره کی دویم او مغنیتن یا بے پروايي راوستي غنا المعرفه لکه څنګه چې معرفه غنا او بے پروايي راولي دغه بشان ولي الاستغراق هذا کدي نکره کی استغراق وی لکه قول الله تعالی فيها يفرق كل امر دلته د مضاف الیه په اعتبار سره حال له امر من ویلو کنه مضاف الیه په اعتبار سره حال صحیح وي نو كل امر کی استغراق ته او تخصیص نه استغنا را وستله نه حکم د چا کې شو نه کړي مخصصي کې شو کا خدا الا چې دا كل امر حکیم امرا حال كل امر نشي لکه یو رايدا د چې حکیمن حال د حکیمن د ضمیر نه حال له اخو به اسم معرفه دغه کې به ځون کار نشته ان جالتا کچریتی وګرځي امرن دا ان جالتا امرن وګرځي څه وګرځي حالا من كل امر وګرځي څو شو دوا او واقعتا او یا واقع وی دا نکرا فی حیز الاستفهام یعنی ذو الحال فزید استفهام کې واقع وی لکه هل اتاک رجل راکبا ذو الحال استفهام کې واقع دی
استفهام والا جمله کې او بعد الا یا واقعي وي حال پس د الا نه نقضا للنفي د حال کې چې نفي نقص کوي ماتي خجي نهما جاني رجل الا راكبا د سې لکه تاسو کتاب کې نو ګوري نه راغلی ما تسړی الا راكبا حال پس د الا نه واقع د نفي ماته کړي پنځم او مقدما یا مقدم وی حال علی بل ذل حال باندې نکری باندې او مقدما علی الحال یا مقدم وی بدغ ذل حال نکره باندې حال لك جاني راكبا رجل راكبا مقدم دی پر رجل ذل حال باندې دا یو قسم شو دا غیر مشهور او دا متل ویلو کنه او مشهور کم دی وسانهما ما يكون ذو الحال فيه غير هذه الامور چنوي بګ ذل حال چنوي ذل حال باغی کې غیر دغه ما يكون اچھا ما وسانهما دویم بدغه دوا اقسامو کې ما هغه ذل حال له یو یا ما هغه زید يكون ذل حال فيه چې وی ذل حال باغی کې څوي غیر هذه الامور دغه امور غیر وی پنځونه علاوه وی نو به او ورپسې څه ویل ما جامع دغه پنځو امور نه غیر کمزه کې چې ذل حال راشي دغه غالبم دی یعنی دغه مشهورم دی مونږ ویلو کنه نو ورپسې وی وغالب مواد وقوع الحال او غالب مثالونه د واقع کېدلو د حال واکثرها او اکثر واقع کی مواد مثالونه د واقع کېدلو د حال چې دی هو هذا القسم هغه دا یو دی وقوع الحال في هذا القسم دی قسم کې حال واقع کېدل چې دی ډېر بار شرط د ذل حال وڅوي موږ د یو د پاره وایو په نه شوي بي وقوع د حال ودی قسم کې مشروط دی به کون صاحبها معرفتا چې ذل حال با فقوله غالبا چې راشه واستقید د چا سره لګو دا موږ له شرط سره لګو ها چا سره یعنی دا شرط غالب دی دا نه چې ذل حال کې شرط د معرفت دی او غالبا دی وی دا به لنجرات لاله نو شرط تعلق د ذل حال سره او د غالبا تعلق د شرط سره تاسو نه پیږئ الکه مثلا زیدم کله راځي او عمرم کله راځي خو زید چې راځي غوړې به شرط دا دی چې شی به مرسی خلک څه وایي کنه شرط ولا دا دی شی به مرسی خو د خاص یو زید راتلو ولا خبره کوي دلته وایي چې کله دغه موادونه علاوه وي مشهور وي به بذل حال معرفه وي کمنه فقوله غالبا دا قید د اشتراط کون صاحبها معرفه د دې لپاره چې ذل حال معرفه وي خیرم دې کنه دغه لپاره لا لکون صاحبها معرفه نه د مطلق دې لپاره چې ذل حال د هر وخت کې وي کمنه دا غالبا چې دې کنه د قید د اشتراط سره دی د شرط چې صاحبها د معرفه وي د شرط غالبا راځي دا مطلب شو کله کله نمی تیمم باندې خلک کار کوي مثال به تویلو لا لکون صاحبها معرفه نو غالبا موږ نه لګو چې صاحبها دی معرفه وي ځکه دا خو پر شرط لګیدل شرط د معرفه وي اوس چې غالبا معرفه وي به خپلنجه جوړ شي کنه پیږي حتى يقال ذاس نفقوله غالبا قيد لاشتراط كون صاحبها معرفه لا لكون صاحبها معرفه دانچی دا غالبا منګه صاحبها معرفه سره لګو حتى يقال او به اعتراض کی ویل شي چې ان غالبیه كون صاحبها معرفه چې غالبیت د کېدل د ذل حال چې معرفه وي المنبئه او خبر ورکون کې ان تخلفها في بعض المواد چې په بعض مواد کې بردي خلاف مرازینه کې ربوي خلم ده نه دا خو تنافي شرطیه تر شرطیت سره منافي ده به د اعتراض وکړه مکوا ويحتاج او به سره محتاج شي الى يصرف الكلام چې کلام واړول شي د ظاهر نه لکه څنګه چې چاړول هندي اړول
ويجعل قوله وصاحبها معرفه وګرځول شي وصاحبها معرفه مبتدا وګرځول شي د شرط لاندې رانه شي وخبرا او به دې کوم خبري دا معطوف شي على قولها څه شو وخبرا معطوف على قوله وشرط ان تكون نكره اچھا او خبري چې معرفه مبتدا كمله ويجعل قوله وصاحبها معرفة مبتدا بنفس الشيء अच्छा وصاحبها معرفة دا مبتدا او خبر جوړ شي مکمل جمله او په شریک عاطف شي بچا باندې په شرط معنی د څه نه ده او به معطوف شي على قوله وشرطها ان تكون نكره باغي معنی تبشي پوه شلې به قسم وګد کړل یار کنه ونه رسیدي